هغه دې ورک شي چې حالاتو سره رنګ بدلوي، هغه دې ورک شي چې حالاتو سره رنګ بدلوي، چې وي جابر ته مقابل داسې سړی پکار دی او پر رضا به درته ځان خاورې ایرې کړم، خو د زور خبره مه کوه پښتون یم، بنده منم خو د بندګانو بندګي نه منم، آزاد پښتون یم په خپله ژبه پابندي نه منم. د نوښار غیرتي پښتنو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن مو ورته وښیله چې دا خاوره د چا ده؟ دا د عمران خان ده. نن مو دا سړی د لوټې نه هم غورځېدلی دی چې د ځان ته د فرعون ویله او په پښتونخوا په صوبه کې دی د پی ټي آی خاندانونو سرتورو ته د لاس اچولو. واورئ کله د مراد سعید مور خور ښځې ته د لاس اچولو، کله د شهریار افریدي ښځه د په توره شپرچګوله. واورئ فرعونه دا هغه نوښار دی، دا هغه نوښار دی. تا د صوبې د خدایي دعوه کوله، الله په خپل کلي کې برمنډ کړلې. نوښار خلکو عمران خان 9 اربه روپۍ نوښار ته ورکړې، 10 کاله نوښار ته حکومت ورکړی و. نوښار خلکو د نوښار باندې د عمران خان مهربانیانې انګینتی لږ غلی شئ نن وایي چې BRT زما ده، هیلث کارت زما دی. تاسو لږ شور مه کوئ. د خان ټایګرو نوښار خلکو په ګردو خیبر پښتونخوا کې مې کنونشنې وکړې، نوښار نمبر 1 راغی. هسې نارې دې کولې چې کله دې نارې کولې کہ میں پی ٹی آئی کو توڑوں گا. سنیں بولا تھا اس نے پرویز خٹک نے کہ میں پی ٹی آئی کو توڑوں گا. نن پی ٹی آئی بند تر بند مات کړلې. یہ آپ کا ضلع ہے. آپ نے چرتما داسې پښتون اورېدلی وه چې د خپل محسن په ملا کې خنجر منډي. واوره وګوره دغه ستا حال دی او انشاءالله واورئ دا یوه FIR مړه تاسو خو لوټې را حیا واخیسته. واورئ آپ نے خبره واورئ چاته غږ مه کوئ، هلکه سوری پکې وشو. بات سنیں اخیرانی خبره په پښتو کې واورئ
پرچې مو تېرې کړې چاپې مو تېرې کړې ونیول شو وټکول شو خو بیا مو ولاړ یو زیات تر زیات به څه وکړي بیا به پرچې وکړي بیا به چاپې ووایي خو د نر بچو ولاړ به یو کمړو شو ولاړ به یو دا ځان په خان قربان اخیرنی شعر واورئ دا خان باندې ټوله دنیا مینه ده خان ته مې دا شعر مخکې وړاندې کړی و نن یې بیا ډالۍ کوم خان صاحب ستا د ښایست ګلونه ډېر دي مړه لږ جواب خو ښه راکوئ که نه د ناره لاتاړه خو لږ صحیح پړک ورکوئ ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه اخیرنۍ څلورې نارې واورئ عمران خان دا لاس ورسره چک کوي موبایلونه آن کوي عمران خان عمران خان پی ٹی آئی پاک فوج شہداء پاک فوج نوشہرہ پی ٹی آئی مخا